بابوجي هغه اواز داسې دی که نه وایي چې او خو قوم اخواشه پر پیچ به راته نه جوړوئ د خپل قسمت خاوند یم ټیکټ مې راختی دی لندن ته ننه د خیره سره روان یم بل ابۍ هغه خو مې درته یو پېره وکړو پکې خلک خرش پرش دی داسې دی چې لنډو ته وایي چې یاره خرش پرش چې ګوره مار ټیم به دې وربوز راچولي بیا د باندې څه چل شوی او خو د خر بچیه ما نه په ارام کښېنه ما ته به خر نه وې ولې ته خر نیسه یم خو ما ته به خر نه وې او خو نو چې خر درته نه ویم نو څه به درته ویم نو دغه ورته بیا وایي چې چاره او که نه خرش پرش خر ورته مه وایه دی پې خفه کېږي زه خو ورته ډایلاګ وکړم او اولنی ډایلاګ به درته د نادیه ګل وکړم کله چې به جدا رانه جانان دی ډرامه کې جهانګیر خان مړ شي او نادیه ګلو ته بیا جاړي نو هغه ورته څه په دې انداز جاړي وایي ښایسته سترګې وغړوه ښایسته او بل یو ډایلاګ دی هغه هم د پښتو د جهانګیر خان وایي دلربا ته د سپی سره بلکل سپی ښکارې سپی لالا ستاسو خور یم بل څوک نه یمه ستاسو خور یم بس دلربا چې ته نن نه بعد ما ته ورولوه او کومه جنۍ چې د خپل خانتان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګه ووجنې که نه لالا ووجنې که نه زه د مبریغې یم ووجنې که نه نارګه او بل خو پکې نه شو کولی نه هغه نه کېږي هغه خو بیخي نه کېږي او دغه اخره ډایلاګ دی بل د انډیا نو بس دغه روجو خورانې وکړه دا دی اوس هم هغه چاولې پرتې دي لاندې یخې اوبه هم پسې وڅکلې نو نور څه شته دی نو بهر کې په هغه یو ډایلاګ دی خو تا ته پته ده هغه خو اورې بل څه داسې خاص نشته او هغه د سنګرانو اوازونه دی خو دلته نه کېږي او نو دغه یو ډایلاګ به ورته اخره وکړم او بیا دوی باندې نه وخته دی د اردو ډایلاګ دی وایي काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं किसी और से शादी करूँगी नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you کله چې یو کس د بار ملک نه کار وکړي کور ته هغه څه داسې طریقې سره دی چې السلام علیکم دادا وعلیکم سلام زویه په خیر راځې ستړی مه شي ګوره دادا خلک داسې نه وایي چې په خیر راځي خو په سعودي کې دغې غمنې نو په خیر راځي دی لا څنګه چل دی زویه نو خو نه پوهېږې که نه کشر دی نو د کشر په ځای اوسېږه خبرې ډېرې مه کوه څنګه یې واسته دادا خو دې ووایه نو خو دې ستړی سعودي ته چې راغلی یم ته چې غړي خاورې دي نور هېڅ هم نشته اورې او ما ته خو دې د عادت پته ده که نه ته چې خړې خاورو ته نه ګورې څه ته به ګورې باسې دادا ښه پوهې اورې خو بس تا هم د خیر چې د دې کلي نه دې رابانېږم اورې خیر دی ټیک ټاک او نور څونه او که نه یاره هلکه داجي دا خو د خیره چې لکه اردو مې زده کړې ده ښه او که نه زویه بس اوس خو لکه کور ته هغه ټیبي راغلی دی خیال دې دی بس د هغې سره مې د کونته کې دا مازغه برابر شوي دي دادا ګورې لکه زمونږ په وخت کې به د کور کې یو شی هم نه پرېښودو اوس به خپله چې کوم دی ټي وي ګانې ګورې های زویه بس دا دور داسې دی چې هر چا څه په لاس کې موبلیلي دي خیال دې دی که نه زمونږ هم ورته لږ شان دا زړه ده چې خاره غونته کې وکړي نو څوک مجبوري ده واده د مور څه دې خبرې وکړه ورکه ولې دادا بچه السلام علیکم وعلیکم سلام ورې ستا خو ډېر بنجر دی هی بچه ستړی شوم نو څه به ته زړه مې وچاوده یو خو ته د پلار د ټوله ورځ دغې شګڼې ته ناست یې جانکوال یمه شګڼې اخیستې دي هغه ګوته چې پرې راکاږي هلې مورې ګوره چې خو د دې وجې بار مزد نه راتلمه چې کور ته دغه یم طلاق رانه ننوځي اورې
او اوس چې زه راغلی یم نو کور ته مو ویلې راغلي دي ښه بچه بس پلار دې ته نه پوهېږي نو اوس ځان له غټ راوړی دی هغه جنکوله واړه واړه راوړی دی صحیح ده مورې بس ښه وکړې خدای شته دی ما خوندې مسافرۍ نه د زړه مړ خو زه خیر نورې حالت واقعیت کور ودانې ورودانې ټولې څنګه دي ښه بچه ښه ځان خبرې ورسره وکړه وران وران راته ګورې د موبایل ته تاسې نظر یې وایې زړه مې وچاوده ته تېژنی د لاسه ورګه وډه مورې هلو السلام علیکم وعلیکم سلام ولې ما څه چل کړی دی نو داسې چل کړی د مشرانو د مخې خبرې کوي چې ته سیټ دی لاړه شه شرم او یاده کې نشته ریا صحیح ده اوس سیټ ته راغلم باید نو بس اوس به د داسې ویم اوس خو زه په خپله شرمېږم